خیبر پختونخوا کې یعنی زمونږ په صوبه کې د پښتنو په صوبه کې په یو کال کې 1588 د دهشتګردۍ واقعات پیښ شوي. د دهشتګردۍ واقعات د پښتنو په خاوره پیښ شوي په یو کال. دغه شانتې روزانه چې تاسو ګورئ نو زمونږ د پښتنو په خاوره که باجوړ دی، که مومند دی، که خیبر دی، که اورکزي دی، که کورمه ده، که وزیرستان دی او که بنو دی او که لکی مروت دی او که ټانک دی او که ډېر اسماعیل خان دی، روزانه دا قسمه پیښې کېږي چې زما حکومتو او ما د دهشتګردو مقابله کوله نو په ما به الزام لګو چې د امریکې نه ډالر اخیستي دي، په ما به الزام لګو چې د امریکې د ډالرو لپاره د پردی جنګ یې خپلې صوبې ته راوړلې. نو نن زه تپوس کوم زما د حکومت د ختمېدو خو 11 کاله وشو، 11 کاله. دا نن چې کومه د بدامني ده، دا نن چې کومه دهشتګردي ده، دا نن چې کوم د بې ګناه خلکو وینه تویږي، د دې ذمهوار څوک دي؟ موږ خو نن حکومت کې نه یو، موږ سره خو اختیار نشته. اختیار خو 11 کاله داسې د بل چا په لاس کې دی. نو د هغه خلکو نه دومره تپوس کوم، دا الزام هم پې زه نه لګوم چې په ما الزام څه قسمه لګوم، خو دا تپوس دې کوم چې نن د دې حالاتو لپاره ذمهوار څوک دي. او الحمدلله زما په پارټۍ کې خو بیا هم دومره پښتو وه چې د دې کام دپاره او د دې کام د خاطر او د دې خاورې دپاره ما ظالم ته ظالم ویلی شو، ما د ظالم ګریوان د لاس چولی شو. نن دې نه دا تپوس کوم چې دې ظالم ته ظالم ویلی شي او دې د خپل وطن او د دې کام لپاره د ظالم ګریوان ته لاس چولی شي نشي. نن که تاسو وګورئ افغانستان سره زموږ تعلقات ډېر خراب شو، بارډر بند دی، د هغې اړخه په موږ حملې کېږي، تجارت بند دی، دهشتګردي ورسته ورسېوا کېږي. او په دې حالاتو کې زما وزیر اعلی صاحب وایي، د دې صوبې وزیر اعلی صاحب وایي چې زه لاهور فتح کوم، زه پنجاب فتح کوم، زه سند فتح کوم. وزیر اعلی صاحب پنجاب تم لاړ شه، سند تم لاړ شه، ټول پاکستان وګوره، خو اول مهرباني وکړه چې په دې خپل وطن دې کوم اور بلیږي اول دا اور مړ کړه. ټول پاکستان ته لاړ شو، په ټول پاکستان کې سیاست وکړه، خو اول چې په پښتونخوا کې دا کم ظلم روان دی د دې ظلم مخنیوي وکړه، دا ظالم ختم کړه. ستا لومړنۍ ذمهواري دا جوړېږي، ستا لومړنۍ ذمهواري دا نه جوړېږي چې ته پنجاب ته لاړ شي او ته سند ته لاړ شي، ستا دا بنیادي ذمهواري جوړېږي. نن ځکه زه ستاسو خدمت کې حاضر شوم چې نن څوک اختیارمند دي او د چا اختیار دی د دې بدامنۍ په حواله، د دهشتګردۍ په حواله، د دې ظلم په حواله هغوی خاموش دي، هغوی حرکت نه کوي. ځکه تاسو له په دې یخه یخنۍ کې دا تکلیف موږ درکړی دی. ځکه نن موږ راجمع شوي یو د امن لپاره، د سلامتیا لپاره، د خپل قام د بقا لپاره. زه نن د سکندري په دې میدان ولاړ په جار دا خبره کوم چې د پښتنو د امن لپاره که بل څوک اواز پورته کوي او که نه پورته کوي، حیدر او د هغه سپین ږیري د هغه مشران او د هغه ځوانان به د امن لپاره اواز پورته کوي. بل څوک که د امن خبره کوي او که نه کوي، موږ به د امن نغمې وایو. بل څوک که په قام کې دا احساس پیدا کوي او که نه پیدا کوي، موږ به په خپل قام کې دا احساس پیدا کوو. بل څوک که په پښتنو کې دا اتفاق پیدا کوي او که نه پیدا کوي، موږ به انشاءالله په شریکه په خپل قام او په پښتنو کې دا اتفاق پیدا کوو. زه نن د دې لپاره ستاسو په خدمت کې حاضر شم ځکه چې کوم د دې ملک واکداران دي او اختیارمند دي هغه خاموش، هغوی توجه شته، خو نورو معاملاتو نن پکار دی چې په دې ملک کې د شریکې یو جنګ وي او هغه د دهشتګردۍ او د ظلم خلاف چې ریاست، مسلم لیگ، پی ټي آی، جمعیت، جماعت اسلامي، ANP چې څومره هم سیاسي جماعتونه دي چې دا ټول یو وي د امن لپاره. نن بدقسمتۍ نه دلته د کرسۍ او د اقتدار جنګ روان دی. ما هغه ورځ په اخبار کې کتل وایي چې په 8 فروری باندې غالبا چې پی ټي آی فیصله کړې ده او په ټول پاکستان کې به احتجاج کوي. 8 فروری او بیا خبردار مو که دا ټکي چې زمونږ وزیر اعلی به پنجاب ته ځي او د هغې احتجاج مشري به کوي. زمونږ وزیر اعلی به پنجاب ته ځي او د هغې احتجاج ټوله مشري به زمونږ د وزیر اعلی سره. نو زه تپوس کول غواړم چې دا وزیر اعلی دا د پنجاب د احتجاج ذمهوار دی او که دا د پښتونخوا ذمهوار دی؟ دی به په پنجاب کې احتجاج کوي او که دی به د پښتنو خدمت کوي او که په دې 8 فروری باندې بیا داسې حالات پیدا شو لکه چې په 9 مئی باندې پیدا شو، نو د دې ذمهوار به څوک؟ آیا په دې ملک کې د نور انتشار گنجایش شته دی؟ آیا په دې ملک کې د نور
جنگ گنجائش لري او که په پنجاب کې احتجاج کولی او مشري کولی نو د پی ټی آی صدر څوک دی؟ نو درځي تاسو نه چودھری پرویز الہی صاحب نو چې احتجاج کوي نو د پنجاب مشران دې میدان ته راوځي کنه پورم نه احتجاج کیږي احتجاج د هر پارټي حق دی نو د احتجاج دا ټیکې چاله ورکړي پښتنو له په اسلام آباد حمله کیږي دا ټیکې چاله ورکړي پښتنو له پنجاب کې دا احتجاج مشري وکړي پچای کوي په پښتنو کې په سند کې احتجاج کې انتشار پیدا کې پچای کې په پښتنو کې نو چې دا پښتون په پنجاب کې جنگ ناری وي چې دا پښتون په لاهور کې جنگ ناری وي چې دا پښتون په کراچي کې جنگ ناری وي نو پښتنو سره به بیا رویه سي هغه خلکو نه تاسو کې چې څوک د دې صوبې نه بار روزګار کوي او مزدوري کوي چې د دې رویو په وجه باندې د دې فیصلو په وجه باندې نن هغوی سره څه سلوک کېږي او نن هغوی کوم مشکلاتو سره مخامخ نو زه ځکه درخواست کوم د پی ټي آی خپل ورونو ته درخواست کوم چې د خپل پارټۍ لپاره او د خپل مشر لپاره احتجاج کوئ وکړئ احتجاج خو دې ملک ته نقصان مه ورکوئ د خپل پارټۍ او د خپل مشر لپاره احتجاج کوئ وکړئ خو پښتون مې استعمال والی د دې لپاره په دې ملک احتجاج کوئ پرم نه احتجاج کوئ په جمهوري انداز احتجاج کوئ ستاسو حق دی وکړئ احتجاج خو مهرباني دا وکړئ په دې ملک کې انتشار او د جنگ حالت مه پیدا کوئ ځکه چې دا حالات نن ستاسو وړاندې دي چې کوم حالاتو سره موږ مخامخ یو دا سیاست ضروري دی د هر چا لپاره خپل سیاست ضروري دی الیکشن کې به ستاسو یاد شي چې تاسو ولا اورېدلي خلکو ته به دا ویل کېدل چې موږ له ووټ راکړې موږ عمران خان رها کړو 2 کاله تېر شو هغه رها شو او چې کومو خلکو د هغه په نوم ووټ اخیستو او ممبران شي نن هغوی کوم ځای ته ورسېدل او نن د دې کام څه حل دی نن زموږ دلته د بېروزګارۍ څه اندازه ده ګرانۍ څه پوزیشن دی د دې ښار کې حالاتو ته وګورئ د خپلو یونیورسټو ته وګورئ د خپلو کالجونو ته وګورئ د خپلو سکولونو ته وګورئ او چې کوم خلک منتخب شوي دي د هغې حالاتو ته وګورئ زه په چا بېځایه الزام نه لګوم په خپله سوچ وکړئ چې کوم خلک ممبران شوي دي چې ممبران نو د هغې څه حالاتو او چې ممبران شو نن د هغې څه حالات ووټ یې د دې لپاره اخیسته چې عمران خان به رها کوو چا پکې د 12 کروڑ روپو بسکټ وخوړل چا د عمران خان د رهایۍ په نوم ووټ اخیسته د والي صاحب کور یې په بیه واخیست چا پکې د پراپرټو کاروبار شروع کړ چا پکې پلازې جوړې کړې په کوهستان غوندې ضلع کې د 40 ارب روپو غلا وشوه د غنمو په خریدارۍ کې ګپې وشوې او بیا هم دا وایي چې دا زموږ سیاسي جنګ دی نو که د دې سیاسي جنګ دی ودې کي خو زه تش دومره تپوس کول غواړم او دا قام دې دا فیصله وکړي چې دا سیاسي جنگ او دا سیاست ضروري دی او که د پښتنو دا خدمت او د پښتنو تحفظ ضروري دی دقه بنیادي خبره ده او د دې لپاره به ډېره لویه ستړې کول غواړي ډېره لویه ستړې زه وله مشوره ورکولی شم د هغې د فیصلو اختیار ما سره نشته زه وله مشوره ورکولی شم د دې لپاره چې د دې توجه د دې قام خدمت ته شي پښتونخوا ته شي او پښتنو ته شي او مشوره وله زه څه ورکوم چې په انتشار ستاسو مشر نشي راخلاصېدی تاسو د احکام بچي دوه اسلام آباد ته بوتلل او بیا همداسې پرېښودل په خپله چې واپس راغلی په دغه طریقه ستاسو مشر نشي خلاص چې خپل مشر خلاصوی دوه لارې دي اول خو به په هغه وس خلاصېږي چې کوم هغه پاک پروردګار ته کومه موقع منظور د الله په حکم به چې خپل مشر خلاصوی دوه لارې دي یو عدالت یو جرګه یو د عدالت لار ده یو د خبرو اترو لار ما ورنن دا خبره کوي و زه نن دا خبره دوهراوم دوی دې فیصله وکړي چې د عدالت لار خپلوي او که د مذاکراتو لار خپلوي خو مذاکرات او جنګ دواړه یو ځای نشي چیرې ولې ستاسو په دې کلي کې چې د 2 کسانو نواره راشي او تاسو پکې جرګه کوئ نو منځ کې پکې تاسو تیږه کېږئ که نه چې هلکه یو فریق به حرکت نه کوي دواړه فریقه به خاموشي چې څو پورې جرګه کامیابه شوې نه ده او جرګې خپله فیصله نه ده کړې نو که جرګه کول غواړي نو بیا به لږ په خپلو رویو باندې نظرثاني کوي نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی په 23 دسمبر برطانیه کې برډفورډ کې چې ډېر لوی تعداد کې هلته کې پاکستانیان آباد دي هغې ته چھوٹا پاکستان وایي هلته د پاکستاني کونسلیټ مخې ته آسي صاحب احتجاج کوي پی ټي آی والا ملګرو احتجاج نو دلته محمود خان او بیرسټر ګوهر وایي چې مذاکرات پکار دي هلته کې د دې په احتجاج کې یو زنانه تقریر کوي څه کوي هغه وایي چې د ملک فیلډ مارشل چې کوم دی د یو مرګ علاج بار دا وایي چې د فیلډ مارشل علاج مرګ دی او دا ذهني مریض دی او دلته وایي احتجاج جرګه کوم نو دا دواړه خبرې خو یو ځای نه کېږي چې جرګه کوي بیا به د جرګې ماحول پیدا کوي دا دواړه خبرې نه کېږي څوک چې د عمران خان صاحب ایکس اکاؤنټ چلوي ما ته نه ښکاري چې هغه جرګه کول غواړي هغه جنګ کول غواړي
چې څوک هم هغه ایکس اکاؤنٹ چلی سوشل میډیا چې ندی اکاؤنٹ تاسو راواله زما په خیال هغه د بیرسټر بهر دی او د سر دی په کنټرول کې نه دي او نقصان چې څومره کیږي ګوره بیا راته زه دا خبره کوم او تاسو ته پته ده چې ما هر څه کړي دي خو ما تاسو ته چرته غلط بیاني نه کړې بیا راته زه دا خبره کوم چې اوسه پورې دا جنګ څومره وشو اون په دې کې د ټول نه سیوا نقصان د پښتنو شو نو ما ته کله ناکله بعضې خلک وایي چې ستا د نظر ډېر دی ما ته وایي ستا د نظر ډېر دی ته څه کوې الیکشن کې د MLA ناکامه شوې ته د خلکو ذمہوار خو نه چې څوک ذمہوار دي هغوی پوه شو دا خلک پوه شه زما جواب ډېر واضح دی مشران او زما په خیال جواب به یوازې زما جواب نی او بس تاسو نو ټول جوابي دخیل ځکه چې موږ پیروکار نه چایو موږ پیروکار د باچا خان بابا چې 100 کاله مخکې راپاڅېد او ستاسو مشرانو ورسره ملا وتړله په دې سکندري کې ما ته پته ده چې خدای خدمتګار و نه هم دغه خدای خدمتګارو بچي شته غریب خلک وو باچا خان بابا سره په لوی تعداد کې خانانو او نوابانو ملګرتیا نه وه کړې باچا خان بابا سره غریب خلک راپاڅېدلي وو ملاتړ یې ورسره کړی او که د انګریز هم د دې وطن نه تللی دی دا خانانو او نوابانو نه دی وښکې دا د دې ملک غریبو خلکو باچا خان د انګریز ته دې ملک ته روک کړی دی دا د هغې توره وه موږ ته څه خورې دي چې که الیکشن ګټې نو د کام خبره به کوې او که الیکشن نه ګټې نو بیا به د کام خبره نه کوې دا خو موږ ته نه دي ویلې باچا خان بابا خو دا موږ ته نه دي ویلې چې که پښتانه ووټ درکوي نو د پښتنو خبره به کوې او که د پښتانه ووټ نه درکوي نو د پښتنو خبره به نه کوي باچا خان بابا موږ ته دا ویلي دي چې د هر قسمه لالچ نه بالاتر د هر قسمه تمې نه بالاتر به د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت کوې ما ته کله ناکله خلک وایي چې تا د مردان ډېر خدمت کړی دی مردان تا له ووټ در نه کړ که بیا راته موقع میلاو شوه بیا به څه کې زما جواب ورته دا دی که بیا راته موقع میلاو شوه او الله ته منظوري کوشش به مې دی چې دا څومره مې کړی چې د دې یو په لس نور خدمت د مردان ته خلکو ځکه چې دا تش د دې دنیا ګټه نه ده دا ته خپله ذمهواري هم سرته رسې خپل فرض هم ادا کې او دا د هغې جهان دپاره هم ستا ګټه ده نو مشرانو سپینګیرو مرګرو ورونو ځوانانو او بچو دا ستاسو ټولو لپاره دا خبره ده که پښتانه د خپل ووټ په ذریعه مونږ کامیابوي او که نه کامیابوي که دا پښتانه دې وخت کې زمونږ خبره اوري او که نه اوري که دا پښتون ما ګټي او که نه ګټي خو چې د پښتون مسله وي او د پښتون جنګ وي او د پښتون خبره وي بل څوک د پښتون د ګټې لپاره دې میدان ته رادانګي او که نه رادانګي زه زما مشران او زما ځوانان به دې میدان ته رادانګي زه د امیر حیدر خان دپاره نه یم راغلی دې وخت کې زه د امیر حیدر خان د حکومت دپاره نه یم راغلی دې وخت زه د حیدر د ووټ دپاره نه یم راغلی دې وخت زه د دې لپاره راغلی یم چې زما د پښتون دپاره واکداران خاموشه دي بل څوک د پښتون دپاره اواز پورته کوي او نه پورته کوي زه او زما جنډه او زما ملګري به اواز پورته کوي ځکه چې زموږ د صوبې حالات ډېر خراب او ورځ تر ورځه لګیا یو خرابېږي